د ګورنمنت پوسټ ګریجویټ کالج ثوابي طالب علمانو د ثوابي یونیورسټۍ خلاف یو پرامن احتجاج وکړو چې پکې په ګڼ شمېر سره طلبه شامل شول. طالب علمانو په خپل احتجاج کې د یونیورسټۍ نه ډېرې ګیلې څرګنده کړې او د خپلو خیالاتو اظهار یې وکړو. دلته پړاو ولې لري څوک جواب نه کوي یعنی څوک چې جواب نه لري. ستا د وطن د ناکامۍ اندازه دې نه لګي ستا د وطن د ناکامۍ اندازه دې نه لګي ستا د وطن بچي لاسونو کې کتاب نه لري. د کالج سینیر طالب علم خلال د خپلو ستونزو په هکله وایي چې اولنۍ خبره دا وه چې ریزلټو د بی اے سټوډنټان چې کوم دي د 2019 ریزلټ هغه نرې اناونس شوی لا تر اوسه پورې د دریم سیمسټر ریزلټ لا نه دی اناونس شوی او هلکان ته اوس چې دی نو 5 سیمسټر کې ناست دي نو د هغې حوالې سره بل د تاسو ته پته ده چې تیر وخت کې کرونا وبا تېره شوې ده نو په هغې وبا کې چې کوم د بی اے سټوډنټانو کوم نو اگزام شوی دی او کوم دغه شی هغه ټول آنلاین سیستم و اعلان کې پیپر هر یو څیز هغه چې دی نو سټوډنټانو په خپله ځان ته په خپله خرچه ارینج کړی وي هغه اعلان کې نو دی د هغې نه علاوه یونیورسټۍ 2600 روپۍ د سټوډنټانو نه چې دی نو دا پی کړي دي. اعلان کې دا د دې دپاره چې دی کې به چې دی نو ټیچران ډیوټۍ له راځي انسپکټران به راځي هغه انسپکشنې به کېږي بلکې هغه عمل نه دی شوی او د هغې عمل دپاره دی چې دی دا پیسې دغه کړي موږ دا مطالبه ده چې سټوډنټانو ته دا ریفنډ شي واپس. بله چې دی نو دلته کې په یو ډپارټمنټ کې 800 کسانو اپلایګانې کړي دي آنلاین او سیټونه 40 دي 700-600 کسان چې دی دا په هر ډپارټمنټ کې د اډمیشنونه پاتې شوي دي. بله څلورمه مسله دا وه چې د بی اے بی سی د طرف نه دی ایچ ای سی یو نوټیفیکیشن کړی چې بی اے بی سی او ماسټر دی چې دی نو ختم کړلو دا پرایویټ او ریګولر ختم شول نو د هغې دپاره دی یو نوې پالیسي راوباسله چې بی اے بی سی والا به په 5 سیمسټر کې دې ته چې دی نو اډمیشن میلاویږي نو اعلان کې د هلکانو کالونه ضایع کېږي او یونیورسټۍ والا تر اوسه پورې د یې باندې صلاح عمل ونه کړو. بله مطالبه دا چې کم سټوډنټانو فارغه شوي دي او د هغې کال شو اعلان کې هغې چې دی نو جابونو ته اپلایګانې نه شي کولی هغې ته ډیګرۍ زر تر زره میلاو شي. او بله خبره ده چې د کالج او یونیورسټۍ یکسا اګزام دی واخلي چې ځکه چې په یونیورسټۍ او د بی اے سیسټم په یونیورسټۍ کې هم دی او په کالج کې هم دی نه چې په یونیورسټۍ کې کوم دغه چې کوم ټیچران ورته سبق وښي په حق کې سلیبس کې پای کې پیپر راشي او دلته کې چې زمونږ په ګوهاټي کالج کې چې کوم دی یا په لاهور کالج کې کوم دی نو د هغې د پیپر او ټاپ کورس راځي دلته ټیچرانو هلکانو ته یو کورس خولي د یونیورسټۍ نه نو هغې بل راولي دا زمونږ دا چې دی دا یکسا شي پیپر چې څنګه د دلته کې په کم کورس پړاوي کې چې په هغې کې هلکانو ته پیپر راشي. بل یونیورسټۍ یو نوې پالیسي اپناو کړې ده چې په 60 نمبرو کې به چې دی نو 50% نمبرې چې دی نو دا ضروري دي. د دې نه مخکې دا زړه پالیسي وه د 60 کې به 24 نمبرې چې دی نو هغه به پاس و اوس به 33 اخلي او اعلان کې 60 نمبرې هغه سره دي او 40 دلته کې چې دی نو کالج سره دي. نو موږ وایو چې دا پالیسي دی ختمه کړی شي دوباره چې دی نو هغه زړه چې کومه پالیسي وه نو هغه پالیسي دی اپناو کړی شي. هغې دپاره خو مونږ هغې ته وویل 10 ورځې مونږ ټایم اخیستی دی هغې وایي چې دا ریزلټ به مو انشاءالله مونږ 10 ورځو کې دا کوو زمونږ میټینګ دا به مونږ په هغې کې ږدو. مونږ په احتجاج کې مو ملګرو په صلاح په ټول چې دی نو د متحده طلبه محل چې کوم ملګري دي ذمهوار نو مونږ دا فیصله وکړه که 10 ورځې 2 هفتې بعد به مونږ چې دی نو هغې ته ځو که چېرې دا مسلې هغې څه حل رایستي په ریټن کې زباني نه نو خو ټیک ته مونږ به اعلان کې مونږ ولې بیا نور هم ټایم ورکړو د پروسس دپاره چې پروسس کړي او که نه مونږ ته زباني یو خبره کړي نو بیا به د هغې نه بعد به زمونږ یو دویمه سلسله د احتجاج شروع کېږي چې هغه به ګوهاټي کې نه لاهور کالج او زیدا شاه منصور او شوه دا ټول کالجونه به انشاءالله مونږ راوځو ټول او د انبار انټرچینج کې به د دې خلاف په چې دی نه بیا احتجاج نه بیا به مونږ روډ بلاک چې دی نه احتجاج کوو د هغې نه بعد هغه به نه ختمېدونکي تر هغې پورې چې تر څو پورې زمونږ مطالبات نه حل شوي دی چې دی نو انشاءالله زمونږ پوره امیدونه چې د احتجاج یو ښه ډېر رنګ راوړی دی. کنټرولر راغی مونږ سره کېناسته او کنټرولر مونږ سره لکه ډېر یو پازیټیو انداز کې دغه وکړه هغه مونږ ډېر ښه ریسپانس راکړه هغه مونږ ته دا یقین دهاني وکړه چې ستاسو مسلې به انشاءالله زه 10 ورځو کې حل کوم او که حل نه شوي نو مونږ سټوډنټ سره خو نور څه نشته مونږ سره خو دغه یو روډ بلاک دی او دغه احتجاج دی بیا به بس په دغې عمل باندې ورځو. یو بل طالب علم هم وایي چې زمونږ مطالبې دې ومنلی شي. زمونږ دا مطالبات چې دا کم دی هلال روډ دا کم چیرمن چې دی د کم تاسو ته اړوان دی کړل که چېرې دا ونه منلی شو within 10 days نو مونږ به انشاءالله دوباره راوځو او مونږ دا پیره بالکل د اتکاب نیت کړی دی بسترې لګي او که زمونږ خوراک لګي او که زمونږ سکاک لګي دا به انشاءالله مونږ هلته لګو مونږ به انشاءالله کیمپ لګو
او تر هغه وخته به زمونږ دا احتجاج ریکارډ کیږي او جاری وي چې تر کم وخته پورې زمونږ د مطالبات حل شوي دي. زمونږ مطالبات چونکې جایز دي نو په جایز دغه باندې که چېرې زمونږ پکې ځانونه ځي او زمونږ د نورو وروڼو ته د دې لپاره ریلیف میلاویږي په دې باندې انشاءالله مونږ به د دې نه هم نه رستو کیږو. د طلبا وینا ده چې زموږ مطالبات جایز دي، نو ولې د صوابۍ پوهنتون لا پکار دی چې زموږ مطالبې دې زر تر زره حل کړي. ګینې موږ به خپل احتجاج نور هم وسیع کړو چې په هغې کې به عام روډونو سره سره د انبار انټرچینج هم بندو. د کیمرمین فیاض علي سره شینام شاهین علمزی، مرکز نیوز، صوابي.